نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د 40مې سپاره خلاصه بیانېږي. د دغه سپاره په شروع کې دا خبره بیان شوې ده چې په هر شی باندې تصرف دا صرف د الله تعالی ده. الله يتوفى الانفس حين موتها. په دنیا کې چې څومره هم زیروح شیونه دي په دغه ټولو باندې اختیار او قبضه او تصرف دا صرف دی الله تعالی ده. الله تعالی که چاته خوښ شي د هغه نه روح هم ایستلی شي، قبضه کولی شي، او که چاته خوښ شي هغه کس ته روح بیا هم واپس کولی شي. دغه مثال داسې ده لکه یو کس چې ویده شي بیا د خوب په وخت کې الله تعالی په د ده نه روح قبض کړي. دا په یو کیفیت سره د ده نه روح قبض کړي، تعلق بیا هم برقرار وي. او بیا چې دا کله دا کس راپاسي بیا الله تعالی روح دوباره واپس کی. او کله کله الله تعالی د یو انسان نه د خوب وخت کې روح یوسي، خو بیا روح الله تعالی واپس کوي نه، د دغه د وجې نه د انسان موت واقع شي. داسې دا خبره الله تعالی بیانوي، وایي په هر شي باندې دا اختیار د ما ده، تصرف د ما ده، که چاته زه روح ورکوم او که چانه زه روح قبض کوم. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي ما د رحمت نه کله هم مایوسه کېږئ ما. نبی علیه الصلاة والسلام ځینې کافرانو ته دعوت ورکو او دوی ورته وویل چې مونږ خو دا خبره بالکل منو، اسلام به هم راوړو، خو مونږ چې کومې ګناه کړې دي، مونږ ناحق قتل کړی ده، شراب هم څښلي دي، زنا هم کړې ده، نور ګناهونه هم کړي دي، شرک هم کړی ده، نو آیا دا به الله تعالی مونږ ته معاف کړي او که نه؟ بیا دلته دا خبره بیانېږي، وایي الله تعالی دا آیات را نازل کړو، وایي کوم یو کس چې ډېرې غټې نه غټه ګناه کړې وي، شرک یې کړی وي، کفر یې کړی وي، او که دا کس چېرته بیا په رښتیا سره د زړه د منځ نه توبه وباسي، بیا الله تعالی د ټول ګناهونه دا معاف کوي. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله. کله چې اسرافیل دا شپېلۍ وایي، بیا په دغه وخت کې به چې کوم کسان ژوندي وي د هغو ټولو روحونه به بېهوشه شي، بېهوشي به پرې راشي، او بیا په هغه نه بعد به دوی مړه شي، او چې کوم کسان په دا نه مخته مړه شوي دي د هغو چې کوم ارواح دي، روحونه دي، دا به هم بېهوشه شي. او داسې په ځمکه باندې به هر ذي روح شی دا مړ شي، د دغه دنیا نه به ولاړ شي، خو صرف د الله تعالی ذات په پاتې شي او څلور فرشتې حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل او داسې ملک الموت. بیا به الله تعالی دغه څلورو فرشتو ته هم مرګ ورکړي، دا مړي شي، او هغې نه بعد به صرف د الله تعالی ذات دا پاتې شي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. الله تعالی دلته د جهنم تذکره بیان کړې ده او د جنت تذکره هم بیان کړې ده. وایي کوم جهنمیان چې کله چې دا جهنم ته ورچوي، بیا په دو وخت کې دوی ته د جهنم دروازه کولاو شي، دوی به جهنم ته واچوي. او کوم کس چې الله تعالی جنت ته اچوي، بیا به د جنت دروازه د دوی دپاره مخکې نه هم کولاوي. د جهنم مثال دا د قیدخانې ده، او د جنت مثال دا د مهمانخانې ده، د بیټک خونې ده. که یو سړی جیلي داسې وي چې هغه څوک جیل ته اچوي، بیا جیل ته په اچولو نه مخکې هم د جیل دروازه بندوي، چې کله د جیل ته واچوي بیا په هغه نه بعد د دې دپاره دروازه بالکل بنده کړي، د دپاره یې کولاو کړي، او بیا د اچولو نه بعد دروازه بنده کړي. او کوم چې جنت ته د هغه مثال داسې ده، جنتي ده، هغه مثال داسې لکه بیټک چې د بیټک دروازه د مهمانخانې دروازه دا همیشه دپاره د میلمه دپاره کولاوي. دا صورت ختم شو، مخته بل صورت سورة المؤمنون. د دغه صورت په شروع کې د الله تعالی صفات بیان شوي دي. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. د الله تعالی اول صفت دا ده چې الله تعالی عزیز ده، غالب ده.
او د الله تعالی دوم صفت دا ده العلیم چې الله تعالی صاحب علم ده د هر شي علم ده الله تعالی تشته غافر الذنب او داسې الله تعالی هغه د ګناهونو معاف کولو ول وقابل التوبه او د توبې قبلولو ول ده شدید العقاب او الله تعالی سخت سزا ورکولو ول ده ضد طول او الله تعالی د طاقت ول دا ټول صفاتونه د الله تعالی دي دلته بیان شوي دي او په دا مخته بیا دا خبره الله تعالی بیانوي وای ځنې خلک به داسې وي چې هغه به دوباره دنیا ته د تلګ افسوس کوي او ارمان به کوي ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين ځنې کافران به داسې وي چې هغه به وایي چې اې د مونږ ربه تا دوه وارې مونږ راژوندي کړلو او دوه وارې د مونږ ته مرګ راکوي او مونږ د خپلو ګناهونو اعتراف کوو آیا وس مونږ ته بیا دوباره درم وار دنیا ته د تلګ اجازه شته څه صورت شته او کنه چې مونږ لاړ شو نیک اعمال وکړو او بیا مونږ ته کامیابی ملاوي شي الله تعالی به ورته وایي چې بس تاسې دپاره اوس دوباره دنیا ته تګ نشته دا دوه وارې مرګ نه مراد خدا ده دا ظاهري مرګ حیات او موت دغه مراد ده باطني چې کومه ده هغه خو د برزخ ولا هغه بله خبره ده په باندې قرآن کریم کې مستقل دلایل دي خو اول مرګ دا د چې کله انسان پیدا کېده پیدا کولو نه مخته انسان مړو او دوه مرګ نه مراد دا ده چې کله د انسان په دنیا کې ژوند ختم شي بیا انسان ته مرګ راشي او د اول حیات نه مراد دا ده چې کله الله تعالی اول دی پیدا کوي بیا په یو وخت کې دته ژوند ورکوي حیات مراد او دوم حیات چې کومه ده هغه د برزخ ول حیات مراد ده بیا د موسی علیه السلام دا واقعه الله تعالی بیان کړې ده موسی علیه السلام چې کله الله تعالی فرعون ته او داسې قارون ته او حامان ته دغه ته د دعوت لپاره راولېږو الله تعالی معجزات ورکړل بیا داسې کله چې خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ شروع خلک شروع بیا دوی داسې مشروع وکړله فرعون چې کوم کسانو چې ایمان راوړی ده سړي هغه به قتل کو هغه دوی قتل کړل او کومې واړه بچیان چې وو یا ښځې چې وي هغه به دوی خپل غلام او وینځې به یې جوړې کړل چې دا به د مونږ خدمت کوي د قتل کولو بنیادي طور باندې دوه وجې دي یو وجه خدا ده چې د دوی نسل مخته زیات نشي او دومره وجه دا ده چې دوی ته نصیحت حاصل شي او دوی په موسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړي بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي دا کوم صورت ته چې سورة المؤمنون وایي دا د یوه سړي خبره ده چې هغه د فرعون په دربار کې د بیان کړی مؤمن سړی و او د خپل ایمان پټ کړی و د هغه تذکره دلته الله تعالی بیانوي وایي موسی علیه السلام فرعون چې کوم دغه نعوذ بالله موسی علیه السلام قتل کاوه او بیا داسې وشول چې د فرعون چې کوم خلکو په دغه کې دننه یو کس هغه په پټه باندې مؤمن و خو ایمان ظاهر کړی نه و بیا د فرعون ته او د خلکو ته ټول ته خبره وکړه وای تاسې د یو کس ته د قتل په منصوبې جوړوي چې هغه کس تاسو ته وایي چې زه د ما خدای صرف رب العالمین د یو ذات ته او دا خبره هم بیانوي چې دا باندې د ماته واضح نشانې او دلایل راکړي دي او تاسې داسې کس خلاف د قتل منصوبې جوړوي او که چېرته دی په غلطه وي دروغ وایي یا بله خبره وي خو د هغه وبال د خو د باندې ده د په سر باندې ده نو تاسې داسې کس د قتل منصوبې تاسې ولې جوړوي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك په دغه آیات کې الله تعالی دا خبره بیانوي وای د غیب علم او د هر شي اختیار کن ما یکون دا صرف الله تعالی ته ده دلته الله تعالی نبی علیه السلام ته د تیر پیغمبرانو د ځنو د واقعاتو د یغو د احوال نه نبی علیه السلام یې خبر کړی و او د ځنې پیغمبرانو د احوال نه الله تعالی نبی علیه السلام نو خبر کړی دغه بنیادی وجه دا و چې د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده الله تعالی نه بغیر پیغمبر ته هم د غیب علم نشته او دومره خبره ده چې مشرکین به د نبی علیه السلام نه د فرمایشي معجزاتو مطالبه کوله بیا دلته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي پیغمبر ته دوی ته ووایه چې د معجزاتو راغوښتل د معجزاتو راوړل دا د ما په اختیار کې نه بلکې دا د الله تعالی اختیار ده چې هغه ماته معجزه راکوي او کنه نو د دلته بنیادی دا خبره بیانول مقصود دی چې الله تعالی عالم الغیب ده
او الله تعالی ته د هر شي اختیار شته. دا صورت ختم شو. مختبل صورت ته صورت حامیم السجده. د دغه صورت په شروع کې د مکی چې کوم کافرانو دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیشکش وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په بیت الله کې ناستو او بیا داسې وسول چې ابو الولید عتبه بن ربیعه دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا پیشکش وکړو، وایي که ته چېرته حکومت غواړې بیا به تا مونږ حاکم جوړ کړو، او که ته چېرې مال غواړې جایداد غواړې بیا به تا ته مونږ مال جمع کړو، او که ته چېرې داسې وي چې د جناتو اثرات وي په تا باندې بیا به مونږ د تا علاج وکړو. بیا دلته داسې خبره شروع شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صورت شروع کړو چې کله دغه ځای ته راورسېده فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نو بیا په دغه ځای کې ابوالولید په ده باندې ډېر زیات خوف راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوله مبارکه باندې د لاس کېښوده او ورته وویل چې بس د قوم واسطه در کومه چې بدانه مخته مزه په دغه ځای باندې غلی شه. بهرحال چې کله ابوالولید دغه خپل قوم ته ولاړی بیا ده ورته وویل چې ما خو دا تأثرات ولیدل چې بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په خپل ځای باندې پرېږدوئ، هغه ته څه مه وایي، دی د خپل دین کوي او موږ د خپل دین کوو. نو دومره زیات اثراتو په دا کې چې مشرکینو باندې به هم د قرآن کریم د ویلو د وجې نه ډېر زیات اثر راته. مخته بیا د مشرکینو چې کوم ضد و هغه الله تعالی دلته دا خبره بیان کړې ده. وایي مشرکینو به چې مشرکینو ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دعوت ورکاو د دین ول، بیا به دوی دا وویل چې دغه دعوت په موږ باندې اثر ځکه نه کوي چې موږ منځ کې پرده ده، موږ په غوږو باندې پرده ده. نو حالانکه پرده نه وه، دوی بس بهانې جوړولې، ضد یې کوو او تکبر یې کوو، دی د وجې نه چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره نه ومنو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل وایي زه هم د تاسې غوندې بشر یم، خو صرف ما باندې وحی راځي، زه پیغمبر یم او تاسې باندې وحی دا نه راځي. مخته بیا کافرانو ته دا تنبیه ورکړې ده، وایي تاسې اسلام راوړئ، ایمان قبول کړئ. په تاسې نه مخته هم ډېر زیات کافران داسې وو چې هغه په تاسې نه ډېر زیات په طاقت کې وو، عاد او سمود. دا خبره نبی علیه السلام ورته بیان کړله. وایي دوی هم د اسلام نه انکار وکړو، سرکشي اختیار کړله، بیا الله تعالی دوی غرق کړل، دنیا کې هم ناکام و، په آخرت کې هم ناکام و. او که چیرې تاسې خپل هم د ضد او د تکبر د وجې نه خبره نه ومنئ، بیا به د تاسې حشر هم داسې وي لکه د عاد او د سمود. بیا مخکې دی دا خبره بیانوي کافران به داسې و چې هغه به په پټه پټه ګناه کوله او داسې به و چې دغه د ګناهو د موږ د ګناهونو خو چاته علم نشته. او بهرحال دا خبره به هم کوله چې الله تعالی ته هم د موږ د ګناهونو علم نشته، موږ خو دا پټ پټ کوو. بیا دلته الله تعالی دا خبره بیانوي چې د قیامت په ورځ به د دوی په خولو باندې مهرونه ولګېږي، د دوی چې څومره اعضا دي ته به الله تعالی د خبرو کولو صلاحیت ورکړي. بیا به د انسان هر اعضا دا د دوی خلاف گواهی ورکوي، خوله به دا گواهی ورکوي، ژبه چې د انسان ما باندې غیبت کړی ده، شیمت یې کړی ده، دروغ یې ویلي دي، دا خبره کړې دا خبره کړې ده. بهرحال او د انسان لاسونه دا به د خلاف گواهی ورکوي، د انسان پښې جسم ټول اعضا دا به د خلاف گواهی ورکوي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عافیت ول زندګي را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ تاسو ته په دین باندې د اطلاق توفیق را نصیب کړي او د دین خدمات الله تعالی دې موږ تاسو نه واخلي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.